یا د نورو سیاسي جماعتونو هم رول و، خو هغه وخت کې د پیپلز پارټۍ صدر و، نو که هغه خپل اختیار پارلیمنت ته نه منتقل کو نو نه منتقل کېده. نو صدر زرداري چې کوم دی نو خپل 58 داسې یو شی چې صدر څه وخت غوښتل نو اسمبلي ماتولی شوه، څه وخت چې غوښته حکومت یې کور ته لېږلی شو، نو هغه اختیارات چې کوم دی نو هغه پارلیمنت ته منتقل کړ. اوس کله نه چې دا مسله راله چې دا ډایرکټ په پی ټي آی سپریم کورټ ته تله، که ستا خیال کېږي یو وخت کې هغه نایب ګرفتاري چې شوې وه د عمران خان، نو هغې کې موږ دا منو چې دغه پکې غلطۍ شوی چې د کوټ حدودو کې به سړي ته لاس نه اچوي، دا رولز دي د عدلیې، سړی بار شي د ګیټه بیا ګرفتار کا. نو دغلته دغه یو توهین شو چې هغه د اسلام آباد های کورټ په حدودو کې هغې کې هغه شیشې میشې او توړ پوړ دغه هم شو، نو دغه یو غلطۍ شو. خو که بیا ته وروسته سوچ وکړې نو مطلب دا دی چیف جسټس وایي چې مرسډیز وله ورکړی او ډایرکټ یې ماته پیش کړی او په اسلام آباد پولیس لاین کې چې کوم دی نو هغې کې ورته د میلمه پروټوکول ورکړی. نو آیا دا ملزم ته دا پروټوکول، حالان کې دغه وخت د نایب کوټ چې کومنو دا ریسیشن برابر کوټ و، که عمران خان ته نو های کورټ ته به ته ډایرکټ دله ایکشن اخیستل نه و پکار. دا نن سبا چې مطلب دا دی په تین را روان تین پکې تاریخ دی یا بل ورځ که تا کتلي نو د پاکستان په تاریخ کې دا لومبی ځل دی د دې نه مخکې چیف جسټس چې کوم دی دانیال هغه ته بندیال هغه ته به مطلب دا حکومتونو سیاسي جماعتونو اپیلونه کول، درخواستونه یې په ریټن پام کې ورکول چې پل کوټ جوړ کا، لا جج بینچ، هغه به وایي ججان اویلیبل لري. زه حیران دیم چې بله ورځ نوی چیف جسټس راغی په 24 غنټې کې دننه پل کوټ هم راغی، نو دا اویلیبل و که اویلیبل نو خو ده غوسته چې مطلب دا یو عوامي مسله ده او د 23 کروڑ عوامو پارلیمنت یو بل پاس کړی دی په هغې باندې خبر روان او ده غوسته 15 ججان ناست وو. دا په لومبی ځل دی په پی ټي وي لایو په پی ټي وي په ټولو چینلو لایو، خو پی ټي وي خو دا پاکستان طریقه کار داري چې د وزیر اعظم یا ایوان صدر دلته مطلب داري چې لوډ پی ټي وي وي، خو ماغه ریکارډینګ چې کوم دی هغه ټولو چینلو ته ملاویږي. نو دغه لایو پروګرام چې د 15 ججانو زه هغه پوښتنه دا کومه لکه نواز شریف د دې مل نه لاړه، د دې مل نه دا چا پرېښوده، ابوبکر خان ستا د عمران خان باره کې څه کوېسچن راځي نو بالکل د توپان نه کولی شي چې ته کلیر تا ته هم دغه راځي که نه دې لاړه هلته کې د باندې کمې مقدمې وې دي چې واپس راځي د هغه مقدمو سامنه به کوي دی به هغې کې چې کوم دی نو ګیرېږي. نو دی خو عمدې عمران خان په حکومت کې بهر لاړه بیا دی دومره ولي سار شو لکه د دې باره کې څه دی کې څه حقیقت دی؟ حلب خان وایي تر کومې پورې چې د نواز شریف د بار تګ خبره ده نو کله چې دلته پاکستان کې په جیل کې و نو ده ته هغه غسلو زهر دی هغه نوم ما نو سیر شو څه وایي ورته هغه یې وله ورکړي وو چې کله مریم نواز پریس کانفرنس وکړو چې میا صاحب ته زهر ورکړي دي د هغې نه एकदम په حکومت او په ادارو باندې ناوخته شو. نواز شریف په خپله نه یې تللی، نواز شریف لېږلی شوی دی پېښ وي د هغه دلته پاکستان کې حالات داسې و که ستا خیال کېږي نو لومبی پریس کانفرنس دا نن چې په 9 مۍ په واقعاتو کې په جیل کې د یاسمین راشد دا د پنجاب وزیر صحت په لومبی پریس کانفرنس دی کړی او دی وی چې موږ میا نواز شریف د انساني همدردۍ په بنیاد بار ته لیږو لندن ته چې د دې علاج وشي. پاکستان کې بورډ موږ ته دا ریپورټ راکړ چې د دې علاج دلته نه کېږي. د هغې نه بعد بیا عمران خان په یو بورډ کېنو چې په هغې کې د شوکت خان هم هسپتال ډاکټرز هم و، د هغې بورډ هم نیم ریپورټس واخیسته چې د ده لیږل بار پکار دی. نو دا حکومت لیږلی دی په هغې کې د ادارو هم رولو. نواز شریف ګورې ډېر ضدي سړی دی دا یو خبره واوره بالکل نه ته دلته مرګ هم قبله و جبریني لیږلی شوی دی او بیا هلته ایسارېدل په هغې کې بیا بله وجه وه دلته چیف جسټس داسې و چې هغه د انتقامي کاروی په بنیاد باندې بیا نواز شریف له سزا ورکوله خرابولی په دغه بنیاد هغه نه راته. اوس چې کوم دی نو اوس په خامخا راځي د عدالتونو سامنه به هم کوي. هغه صرف د هغه یو شرط و، هغه وی چې د وټساپ فیصلې دي ني او کولو ټرایل دی اوپن ټرایل دی وي چې دا پکې نه چې مطلب دا پلانې سړی نه غواړي لکه چیف جسټس چې تا خرابوي بالکل دی خرابولی شي. سابقه یا د موجوده
په آئین مین چیف جسټس دی، او. په قانون مین چیف جسټس دی، چې چا راوستی دی هغوی هم ته دا توقع نشي کولی چې زمونږ دپاره بس غیر قانوني کار وکړي. اوس ایوب خان به یې کوم نوی ایکټ چې کوم دی او نو څنګه چې موږ د صدر زرداري خبره وکړه، سنت 80 کې د سپریم کورټ دا رولز و، 80 کې، او دا دی 2023 43 سال وشو. په 43 سال کې یو چیف جسټس هم دا ونه غوښته چې زه د خپل اختیار سپریم کورټ ته منتقل کړم. سپریم کورټ مین مقصد په سپریم کورټ کې 17 ججانی دی، وخت کې 15 دي، د 2 ججانو کمې دی، یو سابقه چیف جسټس چې کوم یو لاړ نو د هغه سیټ هم خالي شو، دی نه مخکې بل سیټ هم خالي و. خبره جاری ساتي. نو په دغه بنیاد باندې دغه چې کوم دی کې هغه 184(3) مطلب دا ریسوموټ ویکشن یا ډایرکټ سپریم کورټ ته تګ، نو دغه حوالې سره پارلیمنت یو ایکټ پاس کړ. هغه ایکټ دا و چې چیف جسټس چې کوم دی نو دا به 2 سینیر ججانو سره مشاورت کوي، د 3 کسانو کوم دغه شو که نه، دوی سره مشاورت کوي، او هغه مشاورت نه بعد به بیا بینچ چې کوم دغه کېږي نو به جوړېږي. او دا ابوبکر که تاسو د خپل والد نه تپوس وکړو نو دا د پاکستان بار د وکلو ډیمانډ هم و چې سپریم کورټ نه مقصد دا نه چې چیف جسټس ته آل نالي، د سره یو کمیټي پکار ده چې هغه کمیټي دا فیصلې کوي چې دا کیس چې کوم دی دا کم بینچ ته لاړ شي، دا کیس بل کیس کم بینچ ته لاړ شي. نو د پاکستان د وکلو هم دا ډیمانډ و، بلکې زه به دا ووایم چې په سپریم کورټ کې کم په آئین او په قانون معین ججانو د هغوی هم دا ډیمانډ و چې چیف جسټس دومره با اختیاره نه وي پکار، مطلب دا د دا اختیار چې کوم دی دا تقسیمول پکار دی. نو پارلیمنت یو ایکټ پاس کړ، او هغه ایکټ هم دغه چې د وکلو کم ډیمانډ و، د بعضې ججانو کم ډیمانډ و. کله چې هغه ایکټ پاس شو نو په هغې کې ده چې یاره دې نه بعد چې چیف جسټس بینچ جوړوي یا سوموټو واخلي نو خپل 2 سینیر ججانو سره به مشاورت کوي، د هغې نه بعد به بینچ هم جوړوي، او د هغې نه بعد چې کوم دی نو مطلب دا دی چې که څه ایکشنلي نوم بالي. کله چې قانون سازي شوه صدر هغه بل دستخط که، کله چې صدر بل دستخط کړي نو په ملک کې قانون نافذ شي. چیف جسټس چې کوم دی نو سابقه هغه شی په هغه سټی مطلب دا چې ته بس یو شی بانډه کې که نه ختم شي او نه بحالي، خو په هغې عمل درآمد چې کوم دی دا پرې رکو شي. طوفان صاحب تاسو چې کوم دا خبره وکړه که نه د نواز شریف صاحب دا چې دا تللی نو دې کې ډېر خبرې ویلې کېږي که نه، وایي چې دا هر څه دي پلان کړي وو، هلته کې په لندن کې دي ځمکې هم وي او فلیټونه هم وو، نو په دې خبرو کې دې څومره وزن شته؟ دې خبر رښتیا ده که دروغ؟ ابوبکر نواز شریف فلیټ چې کوم دی په لندن کې، دا نواز شریف وزیر اعظم نو چې د هغې وخت نه دی، دا د پلار اخیستی و. او ایوب خان د دې ملک صدر و، او د اتفاق باونډري وزټ یې کړی و د پریزیډنټ آف پاکستان فیلډ مارشل ایوب خان چې کوم و، هلته چې لاړو نو هلته یو مرسډیز ګاډي ولاړو، نواز شریف په پکې کالج ته راته. نو صدر صاحب تپوس وکړو چې داره چارې، دا د میا نواز شریف دی، د چا میا شریف زوی دی، میا شریف د نواز شریف دی والد صاحب وي، دا د هغه زوی دی. نو دا خو چې دا کمې ډرامې کېږي ما راته ووایي چې یاره 10 کاله مشرف په هغه باندې چې په هغې وخت کې نیب، په هغې وخت کې پیه، په هغې وخت کې عدلیه، 10 کاله کې په نواز شریف باندې سروتې نه دي. د هغې نه بعد د عمران خان حکومت راغی 4 کاله، دغه دوران کې مدلیه، نیب، ټولې ادارې چې کومې دي دا عمران خان سره وي، خو په دې 4 کاله کې د نواز شریف خلاف سره ونه وتل. نو بیا د کم دی نه مطلب دا دی چې مونږ ووایو چې یاره ما خو تا ته وي چې په نیب کې په 100 کې 75% کیسونه چې دي دا د انتقامي کاروی په بنیاد دي، که هغه د صدر زرداري خلاف دي، که هغه د بل سیاسي جماعت خلاف دي. موجوده وخت کې مطلب دا دی د شهباز شریف تی، نواز شریف تی، د عمران خان په حکومت کې لکه ولې ضمانتونه ملو شو نواز شریف تی ته، شهباز شریف ته، مریم نواز ته. تا ته پته لګي په کم کیس کې چې نواز شریف مخرور دی په دې کې مریم نواز او د مریم نواز خاوند بری شوی دی، د هغه سره براتک پکار دی، څه شته نه په کیس کې، ځکه چې کله دا قانون دی په یو کیس کې یو ستا ضمانت وشو نو بله ورځ به زما هم کېږي، که ته بری شوې زه مخرور یم نو چې زه راتم زه به 100 ورځې جیل خورم د مخرورتیا په بنیاد باندې، نور زه هم پکې بری کېږم. نو د نواز شریف په کیسونو کې بالکل وزن نشته،
د زرداري په کیسونو کې بالکل وزن نو. په دې کې که ما نه تپوس کوې نو جاوید اقبال کوم چې د نیب چیرمین و د هغه خلاف کاروي په کار ده. د تا ته یم په مسلم لیگ نون کې یا په ډېرو سیاسي جماعتونو کې پیپلز پارټۍ کې د رضا رباني غوندې سونه سړی نشته. په مسلم لیگ نون کې شاید آقان عباسي دا هغه سړی دی چې د پلار پاکستان له قرضه ورکړې ده. د دنیا یو اداره په شاید آقان عباسي باندې کرپشن نشي ثابتولی. په پانسیګاټ کې پروت او چا چولی عمران خان پاکستان له قرضه ورکړې وه. پاکستان له قرضه ورکړې د پلار او دی وزیر اعظم ته دا اعزاز مسل دی چې په پارلیمنت کې یو پایلوټ هم نشته سوای د شاید آقان عباسي نه. نو مطلب دا دی چې د نیب کاروي چې دا د انتقامي د نیب اداره بالکل د عدالتونه شته نه. های کورټ شته، سپریم کورټ شته، سیشن شته. که فرض کې یو سیاسي لیډر کرپشن کړي د هغه خلاف ته مطلب دا دی چې یو اداره د ابوبکر خان مطلب دا دی چې د دې وخت کې عمران خان چې کوم دی نو دا د سره انتقامي کاروي د دې دغه نه لري کړی دی د کورسۍ نه کوز که ولې کوزودنې ولې حکومت اغسته. نو عرب خان به په هغې کې خبرې داسې وي چې بعضې څیزونه جمهوري روایات دي که نه په دې ملک کې شوي دي. عدم اعتماد دا د پارلیمنت ته ممبرانو رایټ دی. علب خان وزیر اعلی دی د صوبې اسمبلۍ د ممبرانو نه خوا ختم اعتماد پې کوي. د هغې لپاره هغه خپل طریقه کار دی. که هغه نه ممبران اپوزیشن سره پوره وي نو علب خان دې په دې نه خفه کېږي چې زه د کرسۍ نه ولې کوشم. د صوبې اسمبلۍ د ممبرانو اکثریت په ده باندې اعتماد ختم شو او د حکومت دې سره ختم شو. صحیح خبره کوو مخکې جاري ساتو ابوبکر خان یو خو نوی چیف جسټس راغلی ته څه توقعات توپان صاحب خبرې واورېدې او بیا هم د ذهن کې وي زه وایم چې یو سړی کلیر وي لکه موږ دا خبرې خلک کوو نو بعضې خلک وایي چې بغض زیاده زه دې وخت کې د یو حکمران په پاکستان کې چې کوم دی ملګرتیا یې نه کوم بس چې سی کړي دي خو دې مل دغه کو نه دی خلکو زړه بیا ګټلی و لوټ مار روان دی ګراني روانه ده د خلکو ژوندونه هغه په دو لګېدل هغه ډېر زیات تنګ شو خو دا بعضې خلک موږ دا صرف اورېدلي چې دا پلانکې غل دی لوټ مار یې وکړو هلته یې دا وکړو هلته یې دا وکړو نو چې کله بیا د عدالتونه دي نو دا څه دپاره دي په یو دې راته ثابت کړي که نه دا یو خبر چې وکړه که نه دا غلط فیک انفارمیشن تاسو وکړه که نه چې دا غل دی او دا بل غل دی نو دا خو چونکې چې خلک چا په سوشل میډیا څه ولیدل که نه نو هغې ومنل چې څه ټرینډ روان دی که نه خو څوک دې ته نه ګوري بیا چې دا رښتیا دی که دروغ زموږ د عوام ډېر کمزوري دي لکه دی ډېر ویک دي ډېر زر دوکه شي ډېر نو دا شي نه دې لپاره کتل پکار دي بل تاسو دا چیف جسټس دا خبره وکړه دا نوی چیف جسټس چې راغلی دی نو دوی ډېر تکلیفات تېر کړي دي ډېر مشکلات مان راغلي دي او د خلکو ته ډېر زیات توقعات دي چې دی به د قانون د ملک د ډېر ترقي ورکړي امن به خپل زموږ ملک ته به ورکړي او صحیح اصلي فیصلې به کوي دروغجنانو لکه داسې غلطې فیصلې او چا د خلاف یا د توقعات دې شته د خلکو ډېر هغه سره راغلی دی ډېر مشکلات تېر شوي دي نو خلکو ته همدغې چې ډېر څه نه څه کولی شي چې خپله چا څه تېر کړي بیا به هله بل وکړي نو انشاءالله زما هم دې توقعات دي او د خلکو هم دې توقعات دي انشاءالله دوی زموږ توقعات پوره کوي صحیح هسې توپان صاحب لکه ابوبکر خان 12 کاله عمر که نه خو لکه دا چې کور کې قانوندانان دي که نه نو دا پته ده د بعضې خبرې نه به موږ قیاس اخلو چې ډېر تکلیفات یې تېر کړي دي اوس د پایزا باره کې د هغه به ذهن کې دا خبره څنګه راغله چې ډېر تکلیفات یې تېر کړي دی خو د ډېرو ټرایلونو نه تېر شو که نه علب خان به کله چې د فیض آباد درنه کیس چې کوم او په هغې د موجوده چیف جسټس فایزي صاحب ډیسیژن راغی 43 صفات باندې مشتمل فیصله ده چې په هغې کې مطلب دا دی چې مختلف ادارې دي مختلف سیاسي جماعتونه هم پکې شته چې په هغوی باندې مطلب دا دی هغه کوم تنقید کړی دی او د حکومتي چارواکو نه پکې ډیمانډ شوی دی چې یاره د دې خلکو خلاف دې کاروی وشي کله چې دغه ډیسیژن راغی نو د هغې نه بعد سابقه آرمي چیف جنرال باجوه او سابقه آیسای چیف چې کوم جنرال فیض او عمران خان چې وزیر اعظم پاکستانو دی دا پلان جوړ کو چې دا فایزي صاحب خلاف مطلب داري جوډیشل کمیشن ته کې ریفرنس ولېږو او صدر پوری دستخط کې سوچ هم نه کړی چې د ریفرنس کې سری دسته کې دستخط کو او ویلېږو
په هغې کې بیا هغه او د هغه وایي مطلب داري بیار او څو مختلفو ادارو ته چې کوم دی نو د هغوی پیشې شوي دي خو څه مخې ته رانلل. نو ابوبکر خبره وکړه چې سختۍ یې تېرې کړي، بلکل یې سختۍ یې تېرې کړي دي، خو دا را چې ډټ کړې د حالاتو مقابله کړې ده. او د هغه تاریخ که ته وګورې، که هغه ته د جج په حیثیت وګورې، که هغه د چیف جسټس بلوچستان های کورټ په حیثیت د فیضي صاحب فیصلې وګورې، نو دا توقع ما تا ته وي چې د هغه نه دا توقع څوک نشي کولی پاین کمپرومایز کول. پاین کمپرومایز هغه نه کوي. اوس تا ته بله خبره کوم، منګه په کم کیس باندې چې خبرې به جاري ساتو توپان صاحب، منګه خپل ډایرکټر صاحب چې کوم دی ابراهیم بیگ صاحب هغه په لاین باندې لږ اخلي او په دویمه شیبه کې به انشاءالله زموږ خبرې ترې به روانې وي او د هغوی به چې کوم دی له 7 منټه خرابو او په دې ایشو باندې به خبرې ترې کوو. ابراهیم بیگ صاحب زموږ غږ اورئ؟ هرکلی درته یم چې په پروګرام رابطه کې ډېره زیاته مننه د وخت راکولو. زمونږ نن دغه پوښتنه به کوو چې یو چیف جسټس لاړ، هغه چیف جسټس چې کوم دی په تلو کې یو فیصله د نیب چې کوم دی هغه سردوباره کړه یا څنګه یې کړه، په هغې باره کې تاسو ته څنګه علم دی او نوي چیف جسټس نه کوم توقعات دي په دې هکله به څه وایي؟ ډېره مهرباني په پروګرام کې شاملولو لپاره الف خانه. ګوره الف خانه دا سپریم کورټ چې کوم دی د پاکستان د عدلیې بالکل لکه د ټاپ لیول اداره ده زموږ، او د ده کار لکه اپلیټ کورټ دی، دا ټرایل کورټ نه دی، دا خبرې مونږ ته ټولې معلومې دي. او د ده کار چې کوم دی د آئین چې کوم دی تشریح کول دي حالاتو په مطابقت باندې. دا چې کوم ریفرنس یا دا چې کوم کیس دی د هغه والا دا نیب ترامیم چې کوم کیس و، دا دی له عمران خان صاحب دا کیس راوړی او چیلنج کړی و. او دې کې که تا ته یاد شي ډېر داسې کیسونه دي چې هغه سره یو څو شخصیاتو ته چې کوم دی ډېره زیاته فایده رسېده. بدقسمتۍ سره زموږ ملک کې قوانین اکثریت چې کوم دی داسې جوړې شوي دي چې د هغوی فایده یو څو شخصیاتو ته کېږي. او ما تا ته یو تېر پروګرامونو کې به مونږ دا یو خبره کوله چې څه کې د عوامو نقصان وي هغه کارونو کې د دې اشرافي خوشحالۍ وي، او په کومو کارونو کې چې کوم دی د عوامو فایده وي نو هغې کې د اشرافي نقصانات مونږ ته ښکاري ځکه یې دي کوي نه. دا نیب ترامیم عمر عطا بندیال صاحب چې کوم زموږ سابقه چیف جسټس و د هغې په مخ کې چیلنج شوی و، خو دا ویل کېږي په هغې باندې ډېر بې انتها پرشر و د هغې ګورنمنټ او د هغې هغه ټایم چې کوم حالات جوړ و. چونکې دا کیس عمران خان وړی و سپریم کورټ ته او عمران خان حوالې سره تا ته ډېر ښه پته ده چې د هغه ټایم د ګورنمنټ او د هغه ټایم او موجوده چې کوم اسټابلیشمنټ د هغې څه موډ دی نو هغوی دې کیس کې لکه فیصلې کولو ته سپریم کورټ باندې لکه کافي دباو چې په دې باندې زیاتو فیصله ونه شي. خو بهرحال سپریم کورټ د چیف جسټس عمر عطا بندیال چې کوم دی تېر سابقه چیف جسټس چې کوم دی چې په کوم ورځ ریټایر کېدو په هغه ورځ باندې هغوی په بینچ کې دا فیصله شوې ده. هغه بینچ کې چې کوم دی غالبا 2 ججان نور هم او 2 چې کوم دی د دې قانون مخالفت کړی دی، یو د په حق کې چې کوم دی فیصله کړې ده چې یاره نه دا د پارلیمنت اختیار دی که هغه هر قسمه قانون سازي کوي نو هغه قانون سازي چې کوم دی په پارلیمنت په امندمنت باندې ختمېدی شي نه کې سپریم کورټ ختمولی شي. خو بهرحال هغې کې قانوني بلا شي نقطې وي. هغې کې یو نقطه دام وه چې دا صرف اکټ اف پارلیمنت باندې دا نشي کېدی ترمیم، دې لپاره باقاعده د آئین چې کوم دی امندمنت پکار دی، هغې لپاره د پارلیمنت 2/3 اکثریت پکار دی او هغه 2/3 اکثریت د شهباز شریف د حکومت سره ډوونه. نو دې کې لکه دا نه ده چې صرف دا قانون چې کوم دی د تېر د سپریم کورټ چې کوم اسټابلیشمنټ و د هغې خوښ نه و، بلکې دې کې واقعي آئینی او قانوني ډېر زیات مسایل دي. صحیح. ابراهیم بیگ صاحب دې کې ما داسې اورېدلي چې یاره 50 لک او 50 کروړ د هغې پورې کرپشن کوه نو هېڅ هم نشته دی.
جی 50 کروڑو 50 کروڑو پورې کرپشن کاوه الف خان دا قانون چې کوم دی کنه دا دی کې واقعي دا سړي مختلف سلیبز دي لکه 50 کروڑ نه لاندې چې کوم کرپشن وو هغه به بیا هغې کې دا لیکلي شوي چې هغه ګوري اف آی ای به ګوري 50 کروڑ نه بره کرپشن بیا نیب کتی شي نو اف آی ای خو ډایرکټ د انټیریور منسټر لاندې راځي او د حکومت ماتحت نو حکومت ماتحت ایجنسی به د کرپشن څه هغه وګوري خو لکه دا نه وه دا تاسو چې زما ډېر تصحیح وکړو دا نه وه چې هغه به ورته ماپي هغه اف آی ای کار کوي خو اف آی ای افسر تکړه وي اداره تکړه وي نو دغه 50 کروڑ به اف آی ای خو ګوره حکومت کې اوس کرپشن کیږي نو نیب خدا دا نیب خو بالکل خود مختار اداره ده اف آی ای خو چې کوم دی هغه خو د انټیریور منسټر لاندې راځي د نیب د نیب ما سره جی ما سره نصرت حسین توپان صاحب ناست دی زموږ یو ډېر تکړه تزیانګار دی هغه وایي چې دا نیب چې کوم دی دا یو انتقامي اداره ده دا بالکل ختمول پکار دي تاسو په دې څه وایئ یاره انتقامي اداره سیاستدانو په حواله خو بالکل سیاستدانو لپاره دا به طور انتقامي یو آلې په تور باندې استعمال شوی دی دا موږ هر دور کې کتلی دی دا د نیب نه مخکې قومي احتساب کمیشن نامه وه چې کله د نواز شریف حکومت و هغه بلا دنیا کیسونه د زرداري صاحب په خلاف جوړ کړي بیا چې کله مشرف راغی 99 کې نو هغې ته نامه ورکړه د نیشنل اکاونټیبلټي بیورو خو الف خان زه تاته یو بله خبره وکړم زما ذاتي تجزیه دا ده ما پکې ډېر به انتها نور کیسونه هم کتلي دي د سیاستدانانو نه هټ کې هم هغه کې بیوروکراسي ما کتلې ده هغې کې ما لکه کاروباري کیسونه کتلي دي هغې کې ما بلاشې لکه د کمپنیانو کیسونه کتلي دي نو نیب یو ډېر ښه قانون هم دی خو بدقسمتۍ سره چې څنګه مونږ نور پاکستاني خپل چې کومې ادارې تباه کړي دي او څنګه د هغوی یو بېدریغ بد استعمال کوو لګي ځکه چې د نیب هم مونږ یو بد استعمال کوو لګیا یو نو دا ضروري نه ده چې دا صرف سیاستدانانو لپاره جوړ دی دا د ټول پاکستان مسلې حل کولو لپاره جوړ دی دې کې منی لانډرز راغلي دي ما په خپله ډېر کرپټ بیوروکریټس په دې کې کتلي دي چارج شوي دي بیا هغوی سره لکه هغه پلي بارګین شوی دی نو هغه ټولې پیسې نه خو د چا خبره څه نه څه ضرور راوتي دي ما په خپله ذاتي طور باندې بلا کیسونه فالو کړي نه ما بیګ صاحب ابراهیم بیګ صاحب زه په دې پوه نه شوم زه د شورو نورم چې نواز شریف غل دی زرداری غل دی اوس پکې لا عمران خان غل اورو داسې د بل غل داسې د بل غل داسې څه وسولو شوه چې د هغې مونږ قام ته پیدا شوله چې لکه زه خو د عدالت دغه فیصلو ته ګورم دلته عدالتونه شته دي نو داسې چې یاره ځمکې ته ضبط شوې مارکیټونه ته ضبط شو څه وسولې ته وشولې پاکستان لوټ شو او لوټ شوی دی دې ټیم کې خزانې خالي دي او همدې سیاستدانان لوټ کړي الف خان ستا په پولیس کې لکه ډېر زیات لکه جان پہچان طوفان صاحب بم وي پیژنګلو بم وي ما ته دا زه تاسو ته نن یو ورکوټ شان سوال پرېږدم ته خو لوی لوی غلاګانو خبرې کوې ما ته چېرته خپل پولیس سرکلز کې چا نه دا تپوسو کوي که په یو سکول کې یو ماشوم په اتم په نهم په لسم یو لسم په دولسم کې چېرته په نقل کولو باندې ونیولی شي او دا یو کرمینل افنس دی هغې سره یو داسې یو شی را برآمد شي چې په هغه باندې لکه پرچه کول غواړي ځکه یو غلط کار کوي لګیا دی که نه یو اف ایم کیس پې جوړېږي نو پولیس سره داسې څه قانون دی چې په هغه لاړ شي او په هغه باندې یو پرچه وکړي دا د قانون نامه ده ایجوکیشن ایکټ هغه د 1935 جوړ دی د انګریز د زمانې نو هغه به څه کارګر شي او زما په پروسیکیوشن کې او زما په کنویکشن کولو کې د 1935 ایکټ چې کوم دی هغه به څه کارګر شي زما خیال دی ته چې کومه خبره کوې که نه چې لکه کله یو غل کله بل غل او د عوامو مسلې نه حل کېږي نو د هغه دوه درې بنیادي وجوهات دي یو زمونږ چې کوم قوانین دي هغه اوټډیټډ شو هغې کې ډېر زیات لکه ابهام دی هغه اثرینو د هغې یو تشکیل یو اوورهالینګ پکار دی نمبر 1 نمبر 2 زمون په ملک کې شاید هغه مولانا طارق جمیل صاحب ولا خبره شاید هی به داسې یو سړی وي چې په هغه باندې زه په ډاډګیرۍ سره او ښه په اعتماد زه دا خبره کولی شم چې یاره دا سړی چې کوم دی دا ټیک دی لکه زمون په کاروباري طبقه چې
طبقه چې کم فراډ د ملک سره کوي لګیا دی کما تا ته کیسې شروع کی اوس ریسنټلی یو د 2 ورځو زور سکندل دی تا به اوریدي طوفان صاحب ته مانه زیات پته یې مونږ ټول نه بزیاتی ته پتی چې آرمی چیف صاحب اوس دا انیشیټیو اغسته دی چې پاکستان نه د ډالر بهر په غیر قانوني تور باندې لاړ نشي منی لاندرینګ دیونه شي هونډي او حواله دی بنشي دا څه دا کنه دا بالکل په پیښور ښار په ډین سټریټ سنټر کې دوه داسې کمپنیانې وې چې ول نامه معلومه دا ځان سره ولیکه برایټ سٹار او مون ټریډرز دوی روړه په چاینا کې د 73 اربو روپو سولر پینل اغستی دي خدای ابهام او د اچمبي خبره ده سولر پینل علي په چاینا کې داغه پیمنٹ دلته نه غي جمع کوي او ډالر په 73 ارب روپو علي په دوبۍ او په سنگاپور کې نه ته کسٹم والا تاسو کو فراډ پکې دا کړی دی قیمتونه زیات لیکلي دي یوزلی چې کله امپورټر پاکستان ته مال دا غواړي نو ځان ټیکس بچکول لپاره هغه اماونټونه چې کم دي کم لیکي د شینو د اماونټونه ډبل لیکلیو نه ته کسٹم والا تاسو کړی دی نه ته سټیټ بانک تاسو کړی دی چې وای دا دومره ګران سولر پینلې خاطر 73 ارب روپو سولر پینل د چاینا نه امپورټ کړی دي او په مارکیټ کې خرڅ کړی دي په 46 ارب روپے باندې نو ځان له لکه وګوره څومره تاوان ورکو نیم په نیمه خدای ځان له تاوان نه ورکولو د 73 ارب روپو ډالر چې کم دي هغه په بانکونو باندې لیګل طریقه باندې دوبۍ او چاینا تواصل چې زه او زما ملک ریټین کې مونږ یو ډالر پسې ترساوي ګولګیو نو ته خپل کاروباري طبقه ته هم وره چې داغه څومره ماشاءالله دا غي تیز دماغونه دي د غلا کمی طریقې غي راځي سیاستدان خو بالکل زما په خیال غریب بیوقوف او هغه غونټه کې قزوي هغه بالکل اخره کې راځي چې د کم د غلا طریقې زموږ عوامو لراځي زموږ بیوروکراسي لراځي زموږ د کاروباریان لراځي سیاستدان خو صرف 15 کالو لراځي او هغه کې کله 2 کال پاتې او 3 کال چې کم دی په جیل کې تیر کیو 2 کالو کې چې هغه غریب ځان له څوګشلي راګټلی هغه ته بیا نور ټول عمر کې پکې سونو کې وځي نو زه دا ویل غواړم چې زمون چې کوم قوانین دي هغه کې ډیر زیات کنفیوژن دی زمون کنویکشن ریټ لکه چې خلکو ته چې په سزا وشي هغه څومره دی په پاکستان کې زمانه د خیال چې چرته 2-3% بم وي زمون پروسیکیوشن بیکاره زمون لکه عدالتي نظام ته وګوره څومره بد دی نو دا مسائل چې وی نو زمون په ملک کې به نه چرته د سزا جزا نظام قائم شي نه بلکه چرته عدالتي انصاف فقط نه غبول بالا بشي بس همدغه چې دا اډه غونټې د ملک چلو لګي ابراهیم بیگ صاحب توپان صاحب اوس یو خبر وکړل استادو په څه نظر دی لکه دی وخت کې دا غنې چې عدلیه باندې هغه فقدان دی د انصاف هغه اعتماد شته دی نو الته کې خو ورځ تر ورځې تاریخونه چې کم دیغه چلیږي په عام عدالتونو کې 3 میاشتې او 15 میاشتې هغه کوي دا کوم د پولکوټ مسله چې رااله او د چیف جسټس پایسا خپل اختیارات چې کم دی پارلیمنت ته قام ته ورکړل مل ته ورکړل دې ته په کم نظر ګوري جی دا ډیر خو شو دا بالکل ګوره هر ادارې کې جمهوریت پکار دی او دا چې کوم خپل اختیارات د ډیلیګیشن اف پاور وي دا ډیر خو شو چې هغه خپل طاقت چې کم دی هغه تقسیم کو د سره به سپریم کورټ نور مضبوطی کی کمزوري کی بنا او یو فرد واحد کمزوري شو چې چیف جسټس نه بلا شي اختیارات چې کم دی هغه واغستل شو تقسیم کړل شو نو په دې باندې ولکه نور ججانو کې هم کانفیډنس راځي او د خلکو په عدلیه باندې اعتماد هم لکه هغه کیږي زیاتیږي با خو سره زه تاسو یو بل خبره کوم جی سپریم کورټ کې د ټایم کې پینډینګ مقدمات چې کوم دي هغه 60000 دي 60000 دغه 60000 مقدمات دي او 60000 مقدمات څنګه چې طوفان صاحب سره موږ ډېر زیات معلومات او دای ته زم ډیر ده دی وی چې 17 ججان چې کوم دی پکار دی او 15 دی ټایم کې اوس ته ماته دا وایا اړو د 17 شي چې په 17 ججانو باندې په 15000 کې سونه تقسیم کې او بیا پکې د ګرمیانو چټیانې مراشي بیا راججان یو نیمه بجې ستړیم شي ستابه یا تجربه یا طوفان صاحب د سپریم کورټ ویو کنه زما ذاتی تجربه ده صحیح زه به چې د پیښور نه اسلام آباد ته په 9:15 منټ باندې سپریم کورټ ته ورسېدم نو خبر به شوم چې نن تاریخ بدل شو ځکه چې سپریم کورټ جج صاحب روان دي نن په پارلیمنت کې داغه سمیټینګ دی
زما داسې خلک هلته کتلي دي خدای راستي زه ورسره ملاو شم زما د اړو وسوځېدو یوې موږ له کوهستان نه رالو شپږ میاشتو پس زموږ تاریخ راووتو او زموږ د جایداد د غر څه تنازع ده موږ راوځي او چې څنګه نن جی راورسېدو یو ستاسو خو نن نمبر یې رانغه ځکه چې کیسونه ډېر زیات وو نو اوس به وایي دا تاریخ کله راځي مې جی بیا شپږو میاشتو کال پس راځي نو لکه زه دا حیران یم د 25 کروڑ عوامو لپاره 17 ججان او سپریم کورټ یو اپلیټ کورټ دی کې شک نشته 215 تاریخونو کې دا مسلې حل شي خو خبره دا ده د ججانو تعداد زیات پکار دی دا ججان چې کم دي دا بیا د فیصلې زرو کې عوامو ته ډیر زیات مسایل دي دغه سټوري چې کم دی هغه لاندې په های کورټس کې ده دغه سټوري لاندې په سیول او سیشن کورټس کې ده نو مطلب دا دی صرف د یو کس د خې فیصلې اغوستو سره زما په خیال انفرادي طور باندې دومره لوی فرق نه پروزي من حیث القوم من حیث الگورنمنٹ من حیث الادارې هر ادارې کې دغه سوچ پکار دی چې ذاتی مفاداتونه وکتلی شي او د عوامو د فایدې څخه خبره وکړلی شي ابراهیم بیگ صاحب د 400 والی سره نه پوښتنه کومه دی وخت کې د یوې میاشت نه زیات شو زما په تنګي کې ډي سپی نشته زما په سړیرو کې ډي سپی نشته پرون یو پریس کانفرنس کې دا کې د عمرزوی سچو دغه چې ما سره تانیدار نشته دا پرون چې کم دینو په دی عمر آباد دلته زموږ د ریډیو سره خوا کې یو ځای نه غلا شوی د هفته پس چې کم دینو وادو پکې نه هغه یو 14 جوړې کپړې موړې دي شپږ لکه نغدي موړلې دي لس تولې سونم وړې ده آی روز چې کم دینو په 400 کې ډېر بد امني ده او ډېر بد حال روان دي د پولیس ګیب وینو کنه مونږ وزیر اعلی زموږ د 400 دي خو نه د خیر او نه د بد دي نو داغه نه خو ګیله نشو کولای خو لکه دې سیستم د دې وخت چې زه وینم چې په یو د آیا پولیس د دې صوبې نه چرته بهر تللی دي چې دلته کې یو ډي سپی ورته نه ملاویږي چې تنګي تحصیل لرا کی یا اس پی چې کوم دی دلته قائم مقام دی اس پی ترانسفر شو نو سړیرو سرکل ډي سپی راغی هغه اس پی لګیدا نو دې وخت کې چې کوم دی تانیداران نشته ډي سپیګان نشته دي نو تاسو وینئ تاسو زه تاسو یو د طوفان چې مخه ته ناز دي کوم دي شي نه خبري شاته یو میاش مخکې ام ډي کې ټیسټ شو په صوبه کې هغه د سرکاري چې کوم میډیکل کالجونه دي د لپاره بالکل ډیر خام هغه کې چې کوم بلوټوث ټیکنالوژي نقل لپاره استعمال شو 80000 ویا غالي قیمت وجي ها نو 30 लाख او 35 लाख روپے باندې لکه بیا پته ولګیدا چې خبره شوې ده چې دا ماشومان د اونیولي شي او د نقل وکړلی شي کنه خو هغه ایڈمنسټریشن چې کوم دی هغه ماشومان ټول د 18 کالو 19 20 کالو